شهدا و یاد دپاره مجلس منعقد شوی دی. شرعي مسئله دا دی کله یو کس څنګه د دنیا نه ځي که چیرې کفن یې وینو سره بتاوي پکار دی هغه وینو سره کوم کفن بتا دی هغه ونه کاټ کړي او یې پرېنځوي که حد نه پورته زیات وینو سره رنګین وي پکار دی کفن ورته بدل یا کې صلوات وایو حضرت باندې اللهم صل علی محمد و آل شهدا و یاد منو کولا شهادت نکاما نده رهبر معظم معروفه مشهوره جمله ده و دو در زراور جمله ده رهبر معظم جهان تشیع اغا طول بوج و غام یا غمتو باندې ده گرچه نورا ډیر عظیم مجتهدان دی علما دی هغوی د شیعو د اسلام دفاع کوي کلم سره زبان سره هر علما سره و رهبر معظم دور مصروفیات باوجود بیا شهدا و محفل کی کنی شهدا و خونو تزی شهدا و پریمری سره ملویږي شهدا نه پویروي ایران کچیری نن کامیاب ده ایران کچیری خدای لطف و کرم ده ایوا وجدا ده چو شهدا نه پویروي و شهید خپل زنده ده رزق ته ملویږي و دور رزق خدای ورته ورکوي زه به دا وایم چې هغه خپل رزق خلکو باندې ویشوي نه پویروي شهدا و هغوی سره یعنی ډیر زیات عزت کوي همدا وجه وه رهبر معظم یوه ورځې باندې شهید خونې ته لاړو شهید بچیو سره مینه وکړله وخت یې ورته ویر کړو تحفې یې ورته ویر کړې اوسه کېنستلو لیارې کې ارڅي یو کاسو سره ملاو شو رهبر معظم ټولو نه زیات بصیرت لري ټولو نه زیات هغه خبرې باندې ډېر زر پوهېږي نو اشارې کې یې ورته ورته وویله چې هغه جان چېرته لاړ وې له شهداو خونې ته لاړ وه شهداو خیلخانې سره کېنستله نو اشارې کې یوه خبره ورته وکړله چې ښه دی ترکیب دو سره مضبوطه شي رهبر معظم ډېر ډایرکټ ونې پوه شو صحیح ونې پوه شو دوی د دو خبره ما کوه ځکه شهداو خونو ته ورځم ما خپل څه مقصد ورکې نه دی ځکه چیرې شهداو یاد منو کوم ما خپل څه مقصد ورکې نه دی بلکې شهداو مو باندې حق دی شهداو ما باندې حق لري تو باندې حق لري که نن ما سر باندې امامه دی نن که ما مټو باندې آباد دی نن که چیرې زه څوک یم د یوه وجه دا دی دا د شهداو وینې برکت دی یعنې نن به ته وې نن به نه زه وم که موږ تاسو دلته ناست یو ما ورته ناموس باج دی ما ورته سترګې هسکې دي د شهداو وینې برکت دی صلوات وایو حضرت باندې اللهم صل علی محمد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ساره دا ګمانه مه کوئ څوک چې خدای دې حقیقت شي څنګه مړه دي هغه زنده دي بل احیاء عند ربهم یرزقون و ځینو ځایو کې شته لا تشعرون تاسو شعور نه لرئ هغوی د خدای لاره کې رزق درته میلاویږي یعنې ډېر زندګان داسې دي چې هغه مردگان دي او تاسو د ونې پوهېږئ نه ډېر مردگان داسې دي چې تاسو ورته یاوې چې هغه مړه شول هغه زنده دي چا سره چې احساس نه وي چا سره چې خپل خاورې خپل ناموس خپل مذهب غم سره نه وي که هغه زنده وي هغه مرده دی هغه زندګانو کې مرده دی اما څوک چې خپل خاورې په سار ویر کړلو خپل مذهب په نامې سار ویر کړلو خپل وطن په نامې سار ویر کو
خپل وطن په نامې خپل بدن باندې ګولۍ وخوړلې، خیلخانې یې پرېږدولې، وطن یې پرېږدولو. تاسو سترګونه هغه وغړېدل، تاسو د یایو سره مړه شول، هغوی ته سره مړونه مایایو، هغه خپله زنده دي، هغوی تاسو ته زندګي تېر کړله. سره دا شروع تو سره ګمان یا ما کوي. روایات د امام علی علیه السلام نه معصوم نه مارګ ښه آر کله دی، خو ټولو نه بهترین مارګ هغه دی چې هغه مارګ شهادت دی. یو انسان بشتري باندې مړ کېږي، څومره ښه خبره ده که انداز لوي د خدای لارې کې ویر کړله، څومره عظیمه خبره ده. روایات د معصوم نه څه اشرف مارګ، افضل مارګ هغه مارګ شهادت دی. ګرچې دا ټوله تاسو اورېدلي دي، خو یو ورته بیا تذکرا مثالونه یې ډېر دي. شهید په مثال د هغه شمع چې ځان یې پناه کو، ځان یې وسېځولو، ما تا ته یې رڼا راکړله، ما تا ته یې روشنایي ویر کړله. په مثال د هغه ونه چې هغه خلکو وویله، ونه دی شهید په مثال د هغه ونه دی میوهداره ونه. خو ځینې وخت کې میوهداره ونه چا باندې ښه نه لګېږي، هغه ونه چې سیوره خلکو ته ویل کوي هغه یې په چا ښه نه لګي. تیږو ګزرونه یې ونې کېږي، کیدای شي اوسې افزار اوسې ارواخلي، هغه شخونه ووایي نادان و بیوقوف خلک، دې دپاره چې دا ونه به ختم شي، هم به سیوره ختم شي، هم به میوه ختم شي. خو دوی ته دا پته نشته چې کله دا شاخ وویلی شي، د یوه شاخ په ځای بیا څو څو شاخونه نور راوځي. شهید شهادت ماجنه شیاو یو ابتهار دا دی چې اصلا مرګ نه ډریږي نه، بلکې کله شهید جنازه وکسي، کله شهید بدن وینو سره رنګین وکسي، به خلکو جذبه نوره زیاتېږي. شیعه مرګ نه نه ډریږي، شهادت نه نه ډریږي، بلکې ډېر خلک بیا مرګ شهادت دپاره هغه چې دي تیار دي. په مثال د هغه ونه چې هغه ته تبرګي څه ووایي، خالدري څه ختم شوه، خو یوه شاخ په ځای څو څو شاخونه نور راوځي. هغه قاسم سلیماني لور چې کله قاسم سلیماني جنازه کېدوله شوه، ډېر بهترین مثال یې ویر کړلو، ټولو به زده وي. څه ښه مثال یې ویر کړو، نادانو خلکو دا کوشش کولو چې شهید زما پلار به شهید شي، خلکو نه به په ویر شي، نه، خلکو زړو کې نور ځای وکړه. شهید په مثال د عطر بتل دی، عطر و خوشبو چې کله یوه بتل کې دی نو محدوده دی، خلکو نه دا خوشبو ښه نه لګېدله، کوشش یې انده و عالمي سطحه باندې یوه شهید شهیدولې دپاره عالمي سطحه باندې خلکو کوششونه وکړه چې دا شهید شي، ځمکه ختم شي. خو دوی ته دا پته نه وه چې کله عطر بتل مات شي، هغه خوشبو د لامحدود شي، بیا هغه څوک محدوده نشي کولی. انده وجه دی چې شهید کله شهید نه دی شوی، هغه یوې خونې سره تعلق لري. شهید کله شهید نه دی شوی، هغه یوې مور سره تعلق لري، هغه یوې خور ورور دی، هغه یوه ورور دی، هغه یوه پلار زوی دی، هغه یوه وطن سره تعلق دی، یوه ملک سره تعلق دی. خو اما کله شهید شهادت جام نوش کی، ملک په نامې، وطن په نامې، مذهب په نامې، حقو په نامې، باطلو برخلاف، ظالمو برخلاف کله هغه هغه جهاد شروع کی، دا شهید د یوې مور زوی نه دی، د ټولو میاندو زوی دی. بیا دا یوې خور ورور نه دی، د ټولو میاندو ورور دی. بیا دا یوه کلي شهید نه دی، دا د ټولو کلو شهید دی. دا یوه وطن شهید نه دی، دا یوه ټولو شهید دی. وجه دا دی چې شهید اعلی چې څو پورې شهید نه دی محدود دی، چې کله شهید شولو هغه ټولو دی، هغه قرباني ټولو دپاره دی. شهید ډېر عظیم دی.
باقر الصدر مشهور معروف مثال. کله یو انسان خو بیا ولی شي خپل ډیوټي او ذمہداري د پاره یغه بیداري د پاره خوراول ضرورت ده. که خوراول نه وبونی واچوا مکه وبو سره نه بیداریږي نه ایو اون کاس بیداروالی د پاره وبو ضرورت ده. اما یو قوم کله خو بیا ولی شي یو وطن یو ملک کله خپل حقوق نه غافل شي خپل حق نه غافل شي هغه د پاره بیا یې وبو ضرورت نشته. بیا د شهید وینو کترو ضرورت ده. شهید کله خپل وینو کتري ویر کی یعنی خپل وینو کترو سره د هغه د پیغام ورکړي او د مؤمنونکو مخبلی کتري د تویر کی زمکه باندې مطابق کړی دي د پاره چې تاسو بیدار شئ. تاسو خو بیا ویلي نشئ. جواب نکوي جمله ده شهید کله دنیا نڅي شهید کله د دنیا ته خدا حافظي ورکوي ابد الاباد زندگی طرف ته ځي. مو تاسو ته خپاو چې دینه بچی پاتې شو مو تاسو ته خپایو خلخانه کله وطن نه پات. شهید اصلا د بشیانو ته خپا بیا نه نو بچی ته خپاوي نه خلخانی ته خپاوي هیڅ ته نه خپا. شهید سره یو غام وي چې کله غجن کندان سلګي کوي دي ځوای نڅي یو غام سراوي هغه غام داده چې خدایا کوم مقصد د پاره مخبل قیمتي سلیوی ویر کړلا کوم مقصد د پاره مخبل وینه تعالی کړلا خدایا هغه مقصد خالق کویر نه کی اسی خنوي هغه مقصد نه خالق غافل شي. صلوات و سلام حضرت محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. شهادت دا د مو میراث ده. امام سجاد علیه السلام نندا پختنا شو مولا ته د جوړي شهادت هدي د مو میراث ده او قدرمنو بازار تر واسطه د مو میراث یعنی مو مقصد هغه ده مو شهادت تیار یو ولیکن مو نموس باندې مو ملک باندې مو وطن خور باندې چا سره سودا نشو کولای. مو سودا ته تیار نه مو شهادت تیار. شهادت قسمونه دي مار قسمونه دي. اول هغه مار چې انسان د مرشي او شاسي سال خدای ته لیکلی وو آسی سال پراش نه قابل مسامات مار ده نه قابل افسوس مار ده. دویا مار هغه ګوډه وجه اکسیډنټ مشو قابل افسوس مار ده. سبي وخت وتلو کې د شي وصيات یا نه دي قابل افسوس مار ده. وی بیا کې مشو خاني سره ملاقات نو شو وصيات نو تدویا مار یعنی اوان مار تبعی مار آسی سوالی طریقی و خدای مغالی ساتا دویام دا چه نگاهانی مار اکسیدن کی باش دا قابل افسوس مار ده. طول از خودی دنیا مارک آقا قابل مسمى ده خودکشی ده. سلورام مارک آقا مارک شهادت ده. نه قابل افسوس ده نه قابل مسمى ده نو دوی طبعی مارگ بشان دی مارگ ده. آر سرائی مڑکی گی نا دو آر سرائی پا دی مارگ نا مڑکی گی دا قابل پاہر مارگ ده اندو بار سنگی قابل پاہر مارگ ده. دی باندی دو اوس مو پاہر نکو دا پاہر دو مکربلا نکو بلکہ دا پاہر دا مولا علی علیہ السلام استو رب القعبہ ایو جان کی نو ویلا څه کامیاب شوم ایو ځای کی نو ویلا څه کامیاب شوم اما کله مارګ شهادت وته نصیب شو ماغه ټیم باندې مولا ویلا زه اوس کامیاب شوم. انی لا ارى الموت الا السعاده والحیات مع الظالمین الا برما. مولا امام حسین علیہ السلام جملہ ده اور دنیا والا حال کو انی لا ارى الموت الا السعاده دا شهادت ایماد پارا نانگ و پیغور نده ایماد پارا سعادت ایماد پارا پاہر ده. ظلمان سرا نانگ والا زلات والا زندگی تیرا والی نا دا شهادت ماد پارا قابلی پاہر ده. زندگی آغا نانگ و پیغور ده ساغا ظلمان سرا پیوزائی تیری پٹی ٹوستر کو انسان زندگی تیروی پٹی ٹوستر کو زندگی تیرا والی نا پا آس کو ستر کو مارگ
امام علی علیه السلام مالک اشتر ته خط لیکي، خط یې ورته ولیکلو، هغه کې اخري دا ورته لیکي مالک دعا کوي خدای اما حتما اتا حتما، خدای شهادت مارک باندې قائد شهید سی بختور دی هغه خالق څاوي شهادت مارک ورته نصیب شو، شهادت ورته ملو شو، هغه ډیر بختور دی. و هغه نه بختور کوم خالق دی؟ هغه نه بختور هغه دي چې خپل شهادت سي منډي وي. یو خو چاته ملو شو، مثلا اسکول جلکه وړکی څنګه سکول ته لاړل، کلیجو ته لاړل، ظالمان په پټي دروازې وتارتو شول، بزدلانه حمله یې ونی وکړه، بزدلانه حمله، هغوی ته شهادت ملو شو. هغوی غریبانو چاته څه بات کړي، یا لکه موږ تاسو جلوس باندې حمله کی، دا یو شهادت ده. دا شهادت خو داسې نه دی چې موږ سې لاړو، دا شهادت خو داسې دی چې یو بزدل دراشي موږ باندې د چی وکړي بزدلانه هم، یو داسې وي چې هغه غیرتمن و، مېړنی و، شجاع و، بهادر، هغه یوه ظالم سې منډې وهي وره پورې نه پرېږدي چې یو هغه واصلې جهنم نه وي کړی، وره پورې نه پرېږدي چې یو خپل ځان جنت ته رسول. قائد شهید جمله دا ده چې هغه یا بختور دي چې هغوی ته مرګ شهادت نشته، هغه دینا بختور دي چې هغه ځان ته مرګ شهادت بله خوښوي، شهادت ځان ته خوښوي. د شان سره شهید څو کسان به هغه څه کوي؟ شفاعت وکوي. انبیا هغه شفاعت کوي، قرآن شفاعت کوي، علما شفاعت کوي، شهدا هغه شفاعت کوي. کیدای شي قیامت ورځې باندې ډېر خلک وایي چې کاش نه ښایو شهید به نن به سترګې اوسې اس کوي. وکسه شهدا او یو کسانو شفاعت کوي، چا به کوي؟ خپلو به کوي. ډېر خلک به داسې وي چې هغوی کې به ساره شهید ویانه، چې چا کې شهید نه وي هغوی به سترګې ټیټې وي، چې چا کې شهید وي هغوی دغې دنیا کې سترګې اس کېږي، هغوی به هغې دنیا کې سترګې نو سره شته دی. شهید مور نورو میندو په شان دی نه دی، شهید پلار نورو پلارو په شان دی نه دی، شهید خور شهید ورور نورو ورونو په شان دی نه دی. شهید والا کله، شهید والا ملک، شهید والا وطن هغه نورو کلو سره ما سماوي، هغه خونه نورو خونونه ډېره زیاته عظیمه ده چې هغه کې شهدا ورکېږي، هغه فیملي هغه ډېره عظیمه ده چې هغه کې شهدا، هغه ملک هغه وطن هغه کله چې هغه کې جذبه شهادت ورکېږي، هغه نورو کلو وطنو سره ما هغه مذهبونه چې هغوی کې شهادت سره شته نه، و هغه مذهب هغه دین چې هغوی تاریخ و بنیاد وینو سره لیکلی دی، هغه به نورو مذهبو سره ما سموي. ځکه تاسو سوشل میډیا سره وابسته خلک یو، وټو زمدارو خلکو ویلي دي شیعو کې ډېرې ښې خوبۍ ورکړي دي، خو ټولو نه وټه عظیمه خوبۍ هغه شهادت جذبه دی، ځکه دوی ناکام نه کېږي. شهادت جذبه کوم قوم کې ورکوي هغه هېڅکله ناکام نشي کېدلی. و دا شهادت والا کومه وینه ده دا ورکېږي یا نه، دې نه د یو سمندر جوړ شي جوش کې د راشي، و دا اصلا سره د ورکېږي یا نه. وایي چا تاریخ څه وینو سره لیکلی وي هغه به څنګه بیا شهادت نه ډارېږي. صلوات وایه حضرت باندې. روایتونه ډېر دي، هر یو تان مړ کېږي هغه ته یې هغه دپاره اسرائیل ارځي سلیوي ونه خلي، اما شهید په متعلق چې خدای ونه سلیوي خلي، شهید نه خدای سلیوي خلي ډارېږي. اندشان سره هر یو تان مړ کېږي هغه ته یې کفن ضرورت دی، اما شهید څه د امام رکاب کې شي دپاره یې کفن ضرورت هر څوک څه مړ کېږي هغه دپاره غسل ضرورت دی، اما شهید دی چې هغه څه کله دنیا نه ځي هغه دپاره غسل ضرورت یا نشته.
چې امام رکابو کې شهید شي. هر چا د پاره چې هغه کله دنیا نه ځي هغه د پاره به عمل نامه ښیای شي، هغه سره به حساب کتاب کیدای شي. اما شهید چې اول وینې کله ځمکې باندې تلیږي اول وینو سره خدای ټوله ګناهان ورته بخښي. ګناهان والا عمل نامه سره ورته ښیي نه سوای پردای حق چې هغه خدای شهید ته نه بخښي. پکار دی شهیده څونه مخکې هغه لاندې کړي. نشان سره هر وی نیکه نه پورته یو بل نیکه شته ده، اما شهید والا شهادت والا نیکه ده. یعنی سلیمی نه پورته چه کله ورکی کنه څه وخت ډیر قیمتي شای ده، صحیح ده. کله ورکی مال ډیر قیمتي شای ده، صحیح ده. کله ورکی نور یو انسان یو کار وکي هغه ډیر قیمتي ده. هر کار نه مخکې یو بل کار قیمتي شته، اما سلیمی نه پورته قیمتي چه ده. یو انسان خپل سلیمی ویر کی زندگی و تغییر کی دینه پورته قیمتي چه شته نشته. اندشان سره روایت ده رسول الله په مخ کې وطن دعا وکړه خدایا ته ډیر غفور یې، ته ډیر رحیم یې، ته ډیر کریم یې. خدایا دنیا کې ټولو نه ښه شی ماته عطا کړي. داسې دعا یې وکړه ټولو نه بهترین شی ما دپاره عطا کړي پروردګاره. رسول الله ته څه دعا دې قبوله شي. یا رسول ما دعا قبوله شوه. ما خدای ته ویله خدای دنیا کې ټول نه بهترین شی ما دپاره، کائناتو کې ټول نه بهترین شی ما دپاره عطا کړي. ما دعا قبوله شوه. دعا دې قبوله خدای ما ته چی عطا کړه؟ خدای ته شهادت مرګ نصیب. مرګ شهادت چې دنیا کې آری وشینه بهتر ده خدای ته مرګ نصیب. دعا دې قبوله شي. روایت رسول الله نه هر یو انسان څه کله مړ شي دغه دنیا نه لاړ شي بیا دعوت ویر کا چې دنیا ته دوباره هیڅوګه دوباره دغه دنیا ته تللی تمنا او ارزو نه لري. چې کله قیامت ورځې خلک پوهېږي نو ډېر خان وایي چې خدای دوباره ته بیا څنګه هغه ترخوله هغه ذایقه د مرګ هغه اوس یې محلکوم کړي. یعنی نه غواړي څوک څه دوباره زنده شي بیا مړ شي، هیڅکله نه غواړي. اما یو شهید جنات کې هیڅ کمای نشته، خدای نعمتونه ورته ایښي دي. بیا یې که پوښتنه ونه وشي زړه کې مې څه آرزو دی څه تمنا هغه هیڅ یې نه غواړي. صرف دا مې زړه کې تمنا ده چې یو ورته بیا زنده شي، یو ورته مې شهادت خوان بیا څه کوي. دا د شهادت خوان دی. اندشان سره امام حسین علیه السلام حور جعفی سره میلان شو. ته ویله څرڅام سره کربلا ته لاړ شي. ځنه خلکو سره عاد چې وي حسین ته داسې توره در کوه شم تیرا توره دی واز در کوه شم. حسین ته څه وتی نه واز ضرور شته نه توری ضرور شته ویله درهم در کوم دینار در کوم نه دینار ضرور شته که ما سره څه ما ته تو ضرور دی. یعنی حسین ته اسلیوی ضرور دی، حسین ته د شهدا ضرور دی، حسین ته د هغو کسانو ضرور دی چې هغه شهادت ته تیار وي. کله اور کې کېدای شي دولت ضرورت نه وي، کله اور کې کېدای شي هیڅ ضرورت نه وي، شهادت ضرور وي. شهداو کې بیا پاته لګي څوک د مخ ته ځي څوک د ورسته راځي. نشان سره هغه خلک څه کېدای شي هغه کله چې مختار خلک نیول هغه کې و تانه نیولو دا ته وایه کربلا کې د کوم یو ظلم کړی دی هغه ورته چې یو ظلم یا نه دی کړی. یعنې یوه قسم ته کسانو ته خو دې څه یو ظلم یا نه دی کړی. بیا یې ورته وایي چې تو سره کسان زیات برخېدل، لښکر د سره زیات برخېدل. ته داسې مه یې چې زه ګنهګار نه یم، ته داسې مه یې چې حسین شهداو باندې تو ظلم نه دی کړی، ته داسې مه یې چې زه کربلا شهداو نه بریو ذمه یم. کربلا شهداو وینه لکه څه دلته یزید گریوان باندې دی بدلا به ونه اخیستی شي، هرملا والا به اخیستی شي، ابن زیاد نه به اخیستی شي، اخ کس نه به اخیستی شي چې هغه صرف یزید لښکر کې و، صرف ونې رضي و هغه یې شهداو وینو کې رنګین دی، لاس یې رنګین دی. تو ته بیا قیامت ورځې لاس چوای شي شهداو باندې رضي ویلې وي
ته یزید لښکر سره ویلاړ ویلې تیا ورکیوي اندیشان سره روایات مو سره شهید جانشین هغه خدای دی ازکه یعنی څه شهید خل حالات چو ځان راځي که څه خدای ځان راځي دا شی روایتونه شته نشان سره رسول الله نه روایت دی کله شهید نه ویني بهیږي دا داسې ورته محسوسېږي لکه یو انسان ګرمۍ کې اوبو ته تږی وي اوبه چې کي څه ورته محسوسېږي شهید نه کله ویني بهیږي دا شی ورته محسوسېږي امام خمیني نه چا پښتنه کوي امام شاید دوره خلک یې دین پښتنه نه کوي دوره دین غامه کوي تیا دوره دین غامه ما کوه پرېږده واشه دوره خوري تیا ما کوه یعنې ډېر زیات بوج ځان باندې مه جوړوه څومره ډېر علما دي هغه د دوره پښتنه نه کوي کیدای شي دغې لارې کې تا دپاره ډېر مشکلات پیښ شي امام خمیني څه ورته وایي پوره پورې دغې لارې نه ورسته کېږم که چېرې ورسته کوم که چېرې ورسته کېږم ایک یو واجب ده چې څو پورې دغې لارې کې شهید نه وم شه پوره پورې ورسته کېږم دین لارې کې پوره پورې نه ورسته کېږم څو پورې کې شهید نه وم اندیشان سره ورته ویله چې کله انقلاب راتللو امام څومره ډېر شهدا ته ویل کړل څومره ډېر شهدا امام ته یې چې ایمان یاره کربلا یاره ده ایمان شهدا کربلا و شهدا نه زیات نه دي هغوی یې دین دپاره څه ورته شهادت جام نوش کړی روایت ده څه امام سجاد علیه السلام معصوم نه روایت ده دوی کترې خدای باندې ډېرې ګرانې نیمو شپو سره څه سترګو نه بهیږي ګناهانو ته انسان ژاړي یو هغه کتره چې هغه شهید بدانه تلیږي خو این نورو وینو په شان د شیعو وینه پکار ده دوره اسانه نه وي آن شیعو د حسین منونکو د علي منونکو د خپلې وینې دوره قیمتي کوئ څه که چېرې تاسو یوه کتره وینه تانه شوله داسې ځواب ورکوئ چې بیا خال سوچ ونه کړي چې شیعو وینه څومره اسانه ده بلکې داسې سوچ وکړي چې شیعو وینه ډېره قیمتي ده نن ځنو ملکو ته سترګې وغړوه افسوس باندې دی چې کله ته ځنګل کې اوسې ځنګل والا قانون بیا د شیر په شان دی وکې اوسې شیر په شان دی زندګي به تېروي خپله وینه قیمتي کوئ شیعو ته هر ځای کې پکار دی هغه کوی کې شیعه دي هغه پرچینار شیعه دي هغه کراچۍ شیعه دي هغه سیند شیعه دي د شیعو وینې ته څوک داسې سپک نظر ونه کړي د شان سره شته دي چې حسین چې کوم شهادت دی هغه زموږ دپاره سرمشق دی کار دی موږ حسین ته سترګې وغړوو موږ حسین نه زده کوو دغې لارې کې ډېر زیات تکلیفونه دي خو چې کله یو انسان شهادت ته تیار دی هغه دپاره بیا هیڅ مشکله نه ده هیڅ مشکله شهادت زموږ میراث دی زموږ د میندو شودو کې راکړی بریر چې امام حسین علیه السلام صحابي و لسم شپې باندې خوندېدل یا لسم ورځې باندې خوندېدل چا ونه پوښتنه وکړه بریر د کربلا وکسه د تنده وکسه د لښکرې وکسه د حسین موسفري وکسه د حسین بیکسي وکسه د تو مخ باندې مسکراهټ وکسه خواند بریر ورته ویل چې ما خندان ولټوئ ما خندان ولټوئ ما خندان کیا خندان نشته بیا خوشحال وي له دې ته خوشحال یم چې سبیل د زهرا زوی حسین په نامې شهادت روان شهادت جام د نوش کوم حسین په نامې به خپل اصلي وي قربانوم دې ته خوشحال یم ځان ورته وویله که نه څه حسین تو مینې کې قاتل شو بیا زنده شو بیا قاتل شو بیا زنده شو بیا دا مینې نه لاس
ونخلو حسین تو چې ته پرې خواهش یو بل صحابي و چې حسین ته دیایي چې حسین خدای یوه توره راکړې دی دا سبیل به ظالمانو باندې زه حمله کوم دا توره مو ماته شي لاسو سره به تیږو ګوزرونه ونیوه کوم بیا یې تو مینې نه لاس خدای ایکی واصلی راکړي دی خدایا ما زر ورته حسین مینی کی شهید کی زر ورته مو حسین مینی کی قاتل کی بیا بعدنا لارډ نشم بیلم د برین نو دا چې جذبات شیاو کی اخیری جمله د توایم حجاب بو سروانه سوی کله چې مولا حسین علیه السلام حبیب رخصت کرو مسلم ابن اوسجا رخصت یو تعبیر کړلا مسلم ابن اوسجا جنگ تلوړو جنگ وکړلو تکاته او توخیلو حسین مینی کی ډیر خلق واصلی جهنم یعنی حسین مینی کی دو وتلو جذبه شهادت کی حسین دخنی واصلی جهنم کړل اخیری وخت سره راغله ظالمون ډیر تعداد ډیر زیات وو مسلم ابن اسجا خور باندې ولوید حسین وتراغلو علی اکبر په شان دي زنګونی وته ویل وی کی ونیول مسلم ابن اسجا دا تویا څړه کې د ارمان څه ده ویلا وصیت کوم ویلا وکړه وصیت وبدأ غوري لنا في الخنادة تسرشيد لنا إلى چوتا كاي وصيات في حسين توتا وصيات لكم حبيب ابن مظاهر تا وصيات حبيب ابن مظاهر وتراغل وتيد مسلم ابن انسجا كوبو غوري وبخ نشتا إلى حبيب موتا باتا ده ستيا زندانا پتی کی و کربلا کے بلا سمس دگار پوری وڑو کے دادا کیا پوتی نشی إلا بیا مسلم به څه وصیت ماته کوي إلا حبیب وصیت مدا ده چې څو پورې زنداوي زهراس وای حسین بیلا پرې نه داوي وصیت مدا چې یو ارڅ کیږي مو متمونه نشو بندواله مو جلوسونه نشو بندواله مو متنفانی نشو بندواله مو حسین و علی نشو پرخله ایمو کابرا اندالتا دے پر چنور کی پیوڑ کی کرمی کی ایمو زندگی اندیلتا دے پاکستان ایمو آرچ دے خپل وطن و خپل مذہب و خپل جنان حسین نشو پر خلے شہادات مو تیاریو مو مخکیا تیاریو مو اوسا تیاریو مو بیایا تیاریو شہادات قاسم نے پختنا وکرا قاسم شهادت ته څنګه دی بګینونه موته خوګ دی ایو ټیم باندې مولا حسین ته قاسم څوتي آقا حسینا شهداو کې ایمان همیشتا دي کنيشتا حجاب بو سره ونیسي شهداو کې ایمان همیشتا دي کنيشتا ایمان ما امام حسین دوتی مگران زوی قاسم ایتانا ما خوشتا ایتا وارد ددک علی اصغر نمایا شهداو کشتا ده قاسم غلش بلوتی د آقا حسینا نولو که اصغر خب بچاپیلو بو میدان تچی آواز باندی نشی سپری داره ویلا دو خو پریده و دینا پاتا موتا داره کیگی چه ظلمان با بیا خیموتا ارچی حالو تی چه قاسم اصغر بو خود شهید کیگی چه ای بی زهرا لسر جوڑ خیمی باسی چی وڑی سکینا وڑو ویگونا بیا زحمی کی زادارو ستری مکرلو قیامات ریزی کو طول خالق شهداو تاریان بودی شهداو چه تمرتبه ده اما شهداو تاریان بودی ابا سلامدار تا حیران بودی کم عباس آغا ده حسین ده پاوچ سالارو
جرنیل و څه کله حسین ته ودرېد ودي د اکا حسین مو ته جنګ اجازات راکوله مو ګرانه عباس تخې مو پاو جرنیل عباس ګیلا وکړله حسین جرنیلی ښه هغه خوان کوي چې سپیان د سره وي دا د قاسم جنازه ده دا د اکبر جنازه ده دا د اور جنازه ده دا د حبیب جنازه ده لقد ضاق صدري اکا حسین سینه مې تانګه شوې ده مو ته جنګ اجازات وړې بیبي هغه مشکو ته ویر کړلو دې د اکا حسین ځان دپاره نه ورور علي اصغر متکې د لمو د اجازات ورکړه کې اوبه راوړي یو ورته عباس نه توره واخیستله نیزه یې ویر کړله زبان حال سره به حسین ته عباس ویلي اکا حسین ویلې د توره نه واخیستله ویلې د نیزه راکړله هېڅ حسین یې ما جمله ورته وکړله عباس چې څوره ته ظالمان واصلې جهنم کې چې څوره ته تورې سره ګزرونه وکړي چې کله ته خاورو باندې ولوېږي پرواز باندې خولیولی شوې بیا بېتابه لا د کوټې و شام بازارو و دربارو کې وړې سکینه نښلي دیواجنه تو نه زه توره خلم نیزه درکوم عزادارو یې څه عباس روان شولو ماشک یې واخیستلو وړه سکینه راغله له خیمو کې ودرېدله وړو وړو سیدانو ته یې اوبو جام ویر کړلو غږ یې وکړلو وړو سیدانو مو کله تر عباس نه اوبه غوښتي دي ما ته یې اوبه راوړي دي خفه کېږئ مه عزادارو کله عباس جنګ شروع کړو وړه بي الوړ ځای باندې ولاړه دی غږ یې وکړو اکا حسین دا ته وایه چې تر عباس مچې ته ورسېدو ویله جنګ یې شروع کړی دی علي په شان دی ګزرونه د کوي عزادارو دویمه پوښتنه وکړه عباس چېرته ورسېدو ویله پراد باندې قبضه ولګوله اوبو نه یې ماش راډا کړلو دریم ورته کله وړې بیبي غږ وکړلو اکا حسین ما تر عباس چېرته ورسېدو یو ورته حسین مخرام کې تغیر راغللو غږ یې وکړلو وړې نورې عباس نشان پراد باندې ولوېدلو عزادارو یو ورته وړې سکینه لاسونه اوبو جام ولوېدلو غږ یې وکړلو اکا حسینه زه وبه نه غواړم ما ته تر عباس زنده راوله فریاد وکړو یوه غریبه